الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليغشين أمتي من بعدي فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا قليل. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواهن، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. زما عزت مندو مسلمانانو اوریدونکو، رسول الله صلی الله علیه وسلم منگو تاسو ته د قیامت پوری راتون کی کم فتنی دی، کم امتحانات دی، کم مشکلات دی، آغایم خودل دی، او بیا دغه فتنونا، دغه مشکلاتونا، دغه امتحاناتونا د نجات او د خلاصی څه ذرایع دی او څه اسباب دی، آغایم خودل دی. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی: دا فتنی دا به دومره ډېرې راځي. یو حدیث کې راځي: تعرض الفتن علی القلوب کالحصویر عودا عودا. پزلونو باندې با دا فتنی داسې را رواني، دومره پی در پی، دومره مسلسل، کل حسویری پشان د چټای باندې
چټای دا جوړه شوې ده د هغې چې کوم دغه تارونه دي ومزي دي دا چې یو بل سره څنګ پیوست دي نو داسې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فتنې به پی در پی او مسلسل را رواني او رسول الله صلی الله علیه وسلم کله دې تشبیه ورکړي د باران د څاڅکو سره چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي داسې به فتنې را رواني كوقع المطر د باران د نشاناتو بشان یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو قبیله ته یو قوم ته وای وجستاسو پر کورونو کې دا فتنې دا سینما چې دا فتنې ستاسو د کورونو په دې منځونو منځ کې دا فتنې داسې ما تخکاری لکه د باران څاڅکي چې وشي او د هغې د وجې نه په ځمکه باندې کم نشانات وشي دا شان رسول الله صلی الله علیه وسلم کله د دې تشبیه د هغه هار سره ورکوي د هغه عامل سره ورکوي چې د هغې دا تار وشلیږي او بیا دا څنګه مسلسل یو بل پسې رواني یو د دې تار نه وځي نو دغه شان رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فتنې به عامې شي او د دې فتنو باره کې مسلسلوالی خو دومره ډېر دی چې دا تاسو واورېده کله نبی علیه الصلوۃ والسلام وایي د چټایي چې څنګه یو بل پسې دا جوخته ده او نښتې ده داسې به دا فتنې یو بل پسې را رواني د باران د څاڅکو په شان به را رواني هار وشلیږي امیل وشلیږي او د هغې کمې دانې غورځېږي د هغې په شان به را رواني او د دې سخوالی به څومره د هغه ټیم نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله رب العالمین ورته خبر ورکړی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل امت خبردار کړی دی نبی علیہ السلام په غیب نه پوهېده او دا وحی ورته کېده او د هغې موافق نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې ځینې وحی ښکاره وحی وه د قرآن په شکل باندې ځینې پټه وحی وه د احادیثو په شکل باندې خوبونه د پیغمبرانو هغه وحی عام انسان په شان خوب نه بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي زما زړه نه وده کېږي داسې د غفلت والا خوب د پیغمبرانو نه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دغه فتنو سخوالی بیا داسې بیانوي چې لا یغشین امتی من بعدی فتن زما امت زمان ورستو با پاغی باندې داسې فتنې به راشي دا فتنو کې به پټ شي لا یغشین امتی خامخا زما امت به دا فتنې به پټ کی په یو روایت کې ورسره داسې راځي بادروا بالاعمال تاسو په اعمالو کې جلدی وکئ په اعمالو کې تیزی وکئ محنت کوئ کوشش کوئ د یو بل نه مخکې کېږئ اعمالو ته نیکو عملونو ته تیزی کوئ ځکه داسې فتنې هغه به دا زما امت پټ کی چې سختې به دومره یې که قطع اللیل المظلم په شان د هغه شپې چې ډېرې سختې تیارې واله شپه ده د هغې یو ټوکړی د تکې شپې د هغې د توروالي په شان د هغې د توروالي په شان به دا فتنې څنګه چې په شپه کې تیاره ده تاسو رڼا نشته 200 دشمن نه معلومیږي مار لړم آپ کې تنینی خو خرات تا تر شپې نه معلومیږي چېرې
په دې ځمکه باندې څه شی هغه د پیدې پروت دی او په دې ځمکه باندې څه شی هغه د نقصان پروت دی چې څو پورې تا سره رڼا نه وي. نو دقه شان چې فتنې کله عامې شي او فتنې زیاتې شي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د شپې د ټوکلې په شان تا ته پته نه لګي زه کوم طرف ته لاړ شم، تا ته پته نه لګي زه څه وکړم. سخترین د الله رب العالمین په فضل او د الله په احسان باندې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ښودلی شوي کارونو اسباب باندې به انسان خلاصي، د دین علاوه نشي خلاصېدی. په خپل سوچ او فکر سره، په خپل مهنت سره، په خپل طریقه کار سره او په خپل قابلیت سره څوک د دغه فتنو کې حق او باطل هم نشي معلومولی او څوک دغه فتنو کې د نجات هم نشي موندی او څوک په دغه فتنو کې د پیدې او د خیر او د نقصان تمیز هم نشي کولی. دا به کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ښودلی شوي طریقو سره چې نبی علیه الصلاۃ والسلام تا ته څه ویل دي هغه طریقه به کې کقطع اللیل المظلم. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا فتنې به دومره سختي دومره خطرناکې فتنې به چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي یصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. دا فتنې به دومره خطرناکې، دا فتنې به دومره زیاتې، دا مسلسل والی، دا ډیر والی، دا سخ والی، دا تور والی دومره زیات بی. یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا. سهار لبه سړی مسلمانیږي د اسلام په دایره کې بی، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی بی، د قرآن منون کې بی، دا حدیث منون کې بی، دیب په دین باندې بی دین بنئی. خو ماښام چې راځي فتنې به دومره سختی چې ماښام لبه د انسان کافر شوی. ان د ورځې خبره بی، د ورځو خبره بی، ماښام چې راځي نو دیب کافری ویمسی کافرا. بل طرف ته د شپې بم دا فتنې یوازې د ورځې نه بلکې د شپې بم دا فتنې نبی علیہ السلام فرمایي ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا. بیگانا ماسخوتن چې تګوري سړی به مسلمانی، په ایماندار سړی به مؤمن به د ایمان او د اسلام په دایره کې به دننی. خو سهار چې راځي نو ویصبح کافرا، سهار چې پرې راشي نو دی به کافري. ځکه فتنې به دومره عامې دی به پوهېږي هم نه او دی به ګمراه شي خطا به شي. او دا شان نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دا فتنې د دې نه پناهي وغواړئ. دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسباب ښودلي. یو سبب نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي دعاګانې کوئ چې د دې فتنو نه الله موږ له نجات راکړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي تعوذوا بالله من الفتن، تعوذوا بالله من الفتن. اے زما امتیانو د الله نه پناه غواړئ چې الله موږ له د فتنو نه نجات راکا. د دغه خطرناکو فتنو نه الله موږ له نجات راکا. ما ظهر منها وما بطن، هغه فتنې چې هغه کمې ښکاره دي او کمې پټې دي. کمې چې ښکاره تا ته معلومې دي دا فتنه ده، او کم چې تا ته په ښکاره نه ده معلوم چې دا فتنه ده. الله د الله پیغمبر وایي چې د الله نه وغواړئ چې الله موږ له د ښکاره فتنو نه هم نجات راکا، الله موږ له د پټو فتنو نه هم نجات راکا. کم چې موږ ته معلوم دي چې دا فتنې دي د هغې نه هم خلاصې راکا، کم چې موږ ته معلوم نه دي چې دا فتنې دي د هغې نه هم الله خلاصې راکا. او نن دغه حال د عزتمندو هغه د فتنو زمانه هغه شروع ده، او داسې نه چې دا به کمیږي،
دا به نورم سختیږي او نورم هم زیاتیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دس یو دور نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم ښودلی دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا فتنې به دومره شي چې په دې کې به تا ته امر بالمعروف او نهی عن المنکر هم معافي، دعوت کار به تا ته معاف شي. داسې وخت به راشي. ولې به معاف شي؟ ځکه خپل ځان په بچ کول ته مشکلي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث دی چې څوک به خلاصي د فتنې نه، هغه انسان به خلاصي چې هغه چرته ځان له ګډې بېزې څاروي ځان له اخیستي دي او په غره کې اوسېږي، بس دی به بچي. او یفر بدینه من الفتن، خپل دین هغه تختولی دی، یعنی ځان له حلال رزق هغه مال څاروي ځان له بول دي او د حق نه خوراک کوي او ځان له په غره کې اوسېږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي داسې دور هم راځي او راتلو والا دی. او د پیغمبر خبره هغه دروغ کېږي نه، هغه بالکل 100% هغه رښتیایي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دغه انسان داسې خطرناک وخت کې خپل دین چا بچ کړی دی نو هغه به د فتنو نه خلاصي. او دویم نمبر نبی علیہ السلام فرمایي هغه انسان چې دی په جهاد کې مصروفه دی، بس صرف جهاد کې مصروفه دی او مجاهد دی، ځکه د هغه په غرونو کې زندگی نو دی به هم د فتنو نه به خلاصي. دا دوه کسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام په آخري زمانه کې د فتنو نه چې خلاص دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي دا وایي. او دغه فتنې په دې سره چې چا په دې کې صبر وکړه او دارنګه خپل ایمان محفوظ کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي هغې له خوشخبري ده. لکه یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث هم ویلی دی. نبی علیہ السلام وایي امتی هذه امة مرحومه، زما دا امت دا داسې امت دی چې په دې باندې رحم شوی دی، دا الله د طرفه په دې باندې رحم شوی دی زما په امت باندې. او لیس علیها عذاب فی الاخرة، په دې باندې با په آخرت کې سخترین عذاب نه، خطرناک عذابونه ول الله په آخرت کې نه ورکوي. ها دنیا کې ځینې ګناهونو عذاب الله ورکوي، ځینې بدبخت انسان هغه به جهنم تمزیه بدالابد. خو الله پیغمبر فرمای اکثریت داسې ده چې زما په دې امت کې الله ډېر ولا آخرت کې عذاب سخت نه ورکوي، بلکې دنیا کې د الله رب العالمین هغه د ګناهونو په وجه باندې چې کوم د ګناهونه کړلي الله رب العالمین په دنیا کې د هغې نه صفا کوي. او نبی علیہ السلام فرمایي عذابها فی الدنیا الفتن والزلازل والقتل، د زما د دې امت عذاب په دنیا کې دا فتنې دي، د امتحانونه دي، او دارنګې قتل دی او زلزلې دي. قتل و غارت جنگونه او دغه شان زلزلې او دا نورې فتنې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي که دې کې دا په د دې په وجه باندې الله رب العالمین هم زما د امت ګناهونه معاف کوي. خو شرط ورله دا دی چې صبر چا وکړو، ایمان یې محفوظ کړی دی. که راګیر شو پکې نو دی خو بیا تباه دی. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ویلي وو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمایل دی چې دغه فتنو کې چا څوک د دې فتنو نه لاول خو خلاص شو، نبی علیہ السلام درې ځله وایي دا نیکبخت انسان دی. ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن. نیکبخت انسان هغه دی چې هغه د فتنو نه هغه ته نجات میلاو شه. درې ځله نبی علیہ السلام دا ویل چې د فتنو نه چاته نجات میلاو شه او خلاص شه نو دغه انسان د نیکبخت انسان دی. او بیا نبی علیہ السلام فرمایي که څوک پکې راګیر شه ولمن ابتلیا، او څوک چې په دې کې مبتلا شو په صبر او بیا یې په دې باندې صبر وکړه، صبرداري چې ایمان محفوظ کا، نو په واهن هغه دپاره خوشخبري ده، هغه دپاره بیا خوشخبري ده چې دغه خطرناک وخت کې دغه انسان د فتنو په زمانه کې د پیغمبر طریقې هغې سره ژوند او د قرآن کریم د احکاماتو مطابق زندگی تیروله
او د قرآن سره تعلق د احادیث سره تعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دغه انسان له خوش خبری ده عزتمند ردی وجنوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خوش خبری ورکړه دا سه د خطرناکو فتنو په وخت کې نبی علیہ السلام وای چې چا زما د امت نه د فساد په وخت کې او د فتنو په وخت کې یو طریقم ژوندۍ کړه د سلو شهیدانو اجر ول ملوي د سلو شهیدانو داغه ثواب الله تبارک وتعالى ورکي زکه په دغه وخت کې په دین باندې عمل کول دا مشکلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دام حدیث دی وای داسې وخت براشي یاتی علی الناس زمان زما پر امت باندې پر خلکو باندې بدسه زمانہ راشي چې پدې کې الصابر فیهم علی دینه کالقابض علی الجمر پدیو کې با په دین باندې صبر کول شرط دا پیغمبر طریقه دا داراونسم دا د قرآن حکم دی داراونسم دا د پیغمبر خبره ده داراونسم دا به دومره ګرانی کالقابض علی الجمر لکه پلاس کې سکروټ راغسته سکروټ راغسته بینو نو چې سکروټ راغسته دومره بګرانی دومره به مشکلی او یقینا هغه دور شروع شوی دی ځکه په صحیح دین باندې چلیدل په صحیح طریقه د پیغمبر باندې عمل کول مشکل شوی دی ځکه دین خو یوازې دا نه دی عزتمندو چې انسان مونځ وکړو بس خلاص شو یو انسان چې کوم دی نو هغه یو سبحان الله وای قلاري تسبونه کړه باسي او بس دی خلاص شو نه دین خو ډېر غټ دین دی دین خو ډېر لوی دین دی دین کې خدا دا چې مسلمان له ضرر هم نه ورکې مسلمان له تکلیف هم نه ورکې دین کې خدا دا چې د الله حقونه به مدا کې او د بندگانو حقونه به مدا کې او دین کې دار چې الله به پیژني دین کې دار چې قرآن به خپل ژوندۍ کې راولي خپل معاشره کې د خپل د ژوند د تیرولو قانون به جوړي چې د ژوند د تیرولو قانون الله را لېږلی نو دا به د دې موافق جوړي نو دغه دین دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دومره بګرانی کالقابض علی الجمر لکه پس کروټه بلاس کې راغستل دومره بګرانی عزتمندو د فتنی د دې باره کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر احادیث دي چې څومره خطرناک فتنی دي قیامت نمخ کې خود دین او خلاصي وسنګ اسلام د خبره ده خلاصي وسنګ نو یو خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو صحابي دې تاسو کړو د الله پیغمبر په څه بخلاصي نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتاب الله و سنتي لنه وته ویلو چې په دې بخلاصيږي چې دا قرآن نه دا کتاب الله دا د خپل ژوندۍ مقصد وګرځوي بس دا قرآن وایي په دې ځان پوهه کوي د دې موافق ژوندۍ تیروي او دا رنګ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم احادیث قرآن او حدیث باندې بخلاصيږي قرآن او حدیث چې دار مضبوط په دې منګول ولګولي او دار په خپل معاشره کې راوسته دار په خپل کور کې په خپل بدن کې په خپل ځل کې او د دې موافق د خپل ژوندۍ تیرول اخلاص وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ویل دي دغه شان یو بل عمل دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه دلې دي چې پدې کې یو انسان هغه د خپل اذکار او اهتمام کوي کمی دعاګانې د سحر کې دي کمی دعاګانې د ماښام کې دي کمی دعاګانې کور ته ورځي کور نه وځي جمعات ته ورځي جمعات نه وځي او دغه شان د زندګۍ د هرې شعبې چې کمی دعاګانې دي کم اذکار دي دغه شان د مانځه نه وروستو زمونږ هغه سنت طریقې هغه مونږ پرېښي ما تاسو ته بار بار وي چې کم د پیغمبر طریقې وي هغه بالکل شاته شوي دي او کم چې رسم و رواج دی مونږ چې مونځ وکړو نو بس لاول خو ټک ټکې مونځ د پیغمبر طریقې موافق نه وي بیا چې کله ما سلام وګرځو نو بس چې کم د نو د لاسونه زر راوازو بس پتن لګي څه وایو که نه وایو د مخلق قلب شي راواچو او بس بیا پاتسو نه د پیغمبر طریقه ده کینه لږ صبر وکړه او کینه ذکر و اذکار ځان له وکړه دغه چې کوم اذکار دي بهترین اذکار دي هغه اذکار ځان له یاد کو هغه وایه په دې کې د فتنو نه د خلاصي ذریعه ده د یونس علیه السلام قرآن کریم کې د هغې واقعه الله ذکر کړله هغه آیت ما ویلی و پای کې الله رب العالمین فرمایي وای چې دی یونس علیه السلام تسبیح نه ویل فلبث فی بطنه الی یوم یبعثون فلولا انه کان من المسبحین
للبث في بطنه الى يوم يبعثون کچرت دی یونس علیہ السلام د تسبیحات و اهتمام نوے کڑے دغا اذکار نوے ویلے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دا تسبیح او دا ذکر او دا دعائی نوے ویلے نو للبس فی بطنه الى یوم یبعثون د مئی خیٹا کے بعد تر د قیامت پورے پروتو نو گورا کردی مشکلاتو نمنگا د خلاصی ذریعہ غواړو کنه دا څنګه روان دي او دا کم حالات چي دي او دا رنګ دا منګایان ورځ په ورځ باندې او دا رنګ قحطونه او مشکلات او امتحانات دا ټولي فتنې دي د دې فتنو نه خلاصي غواړو نو اول دا خپل ځان باندې چې چا څومره وس رسیږي د قران او سنت موافق خپل عمل جوړول خپل ژوندۍ د قران او د حدیث موافق تیرول او بل اذکار کول چې دا کم اذکار پیغمبر خودلی سهار او ماقام د مانځنه ورستو هر ټیمونو کې ځان له یو دعا یو ذکر یادوا هغه وایا ان شاء الله تعالی په دې باندې موږ د مشکلاتو نه خلاصيو د دې پیتنو نه د خلاصي ذریعہ هغه دغه اذکار دی او دغه اعمال دي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کم کارونه خودلی نو ګورا چې کم انسان په څومره وسکیږي او عمره پزان کې راوستل او چې د کوم زمون وس نشته لکه ملک قرآن او سنت قانون په معاشره کې داغي چې کوم دنو د هغه ملک داغي د لپاره ان شاء الله تعالی دعاګانې کوو او دا رنګ څومره زمون د کمی وسی هغه وکاو او چې د کمی وس نشته داغي د لپاره دعاګانو وس خدای چا کوي نو دی وجه عزتمند او د دینه با ال من خلاصيګو ال به د مشکلاتو نه خلاصيګو چې د قرآن او د سنت موافق خپل ژوندۍ تیرو دغه اذکار او اهتمام وکړو